بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو 25 اپریل باندې د پښتخرې تانې په حدود کې یو ډیره زیاته دردناک پیښه شوې وه. د پیپلز پارټي جنرال سیکریټري سابقه ناظم د اصلاحي او د قومي جرګې مشر او د هغه یو بل مرګري چې کم دی یا مشر چې کم دی دا دواړه ډیر په بې دردۍ سره وجل شوي. دې ټیم کې د دې فیملی سره ولاړم دی خو داویداری په نامعلومو کسانو کړې د دې سره به خبرې کوو چې دا وقوعه څنګه شوې وه یا د دې سره څونه ساعت پهله خبرې شوې وې او 24 غنټې تېرې شوې دي کې پولیس اوسه پورې څه پیشرفت کړی دی. تاسو لږ راته خپل نوم یاد کړئ او سجاد ستاسو څه و؟ جی زما نوم ساجد خلیل دی او سجاد چې کوم دی نو زما مشرور جی دا څو وروریانې یو د هغه پکې سویم نمبر و؟ مونږ الحمدلله وروریان یو او هغه زموږ ټولو کې مشر. ها جی سجاد چې د پرون د وقوعه شوه که نه دې نه پهله ورسره ستاسو خبرې یا ملاقات شوی و دا بیا اطلاع تاته څنګه میلاو شوه؟ بالکل په دغه ورځ باندې 5:17 باندې ورته ما کال وکړو. زه دلته اوږه کې ناست وم ما ورسره خبرې وکړې مې ویل تاسو راشئ څو خبرې وي نو هغه ویل چې زه درځم چې یو دوا کې ناست یم درغلم تقریبا 5:30 بجې دلته رالو زه ورسره کېناستم استاد وي جنازې له ځو نو جنازې په هغه ورځ دوه وي او دواړو 6 بجې ټایم نو ما وایي لږ په خندا شو ما ته ویل نه که یار وي لږ ستړی یم نو مې زه هلته به زه لاړ شم او دلته تګ یې لاړ شو که نه نږدې وه نو وایي ښه په دغه دوران کې دلته بار کېناستو پر سټپ باندې په ځمکه راسره کېناستو هغه چاچا مې دواړه اور څنګه 10-15 منټ به مو خبرې کړي بس ټایم تقریبا برابر و نو ګاډي ته ډایرکټ لاړه ګاډي ته ما ته یار زه هلته لاړم بس ته دلته یې لاړ شه بس مې ټیک ده بس موږ جنازه وکړه جنازې نه پس لارې سړک نه دې خوا راوړېدو دغه دوران کې هلکان راغلل ویډیو ځې شو ولګېد تلې جنازې له واپسې کې دغه رنګې کار وسه شو نامعلوم افراد فایرنګ پرې وکړو. ته چې ورغلې نو دوی لا په موټر کې پراته وو که چې اوچت کړي وو؟ نه موږ چې ورغلو اطلاع وشوه نو زموږ کزنز سم ملګري دي هغوی ګاډي کې اچولي وو په لار هسپتال ته مو روان کړي وو نو چې هسپتال ته ورسېدو نو هغوی ډیت شوی وو. سجاد روزګار څه کوو او عمر یې څومره و؟ عمر یې 50 پلس و روزګار به پټی روزګار کړو خو نن سبا زیات تر وخت به د کلي وطن خیر ښېګړو خدمت باره کې هغوی به دې تفصیلا داسې بیا دې خبرې نو زیات تر وخت به یې دې سره په منډه تړلو کې لګیا کلي وطن خیر ښېګړې به څو بچې یتیمانان پاتې شو زامن یې څو دي لوریانې څو دي؟ هغوی چې 3 زامن دي 4 لویانې اورېدلي وو چې زامن یې 3 واړه بار دي چېرته دي او هغوی څه کار مار کوي که سبق کوي؟ هغوی خو تللي سبق لا اوس الحمدلله یو کشر زوی چې دي کاناډا کې دي بار دي کاناډا کې 3 زامن یو لوري هلته ده اور دا یو چې کوم دی سایبر سیکورټي ډپلوما وغیره هلته یې کړې ده بل چې کوم دی هم کیډټ دی او کشر چې کوم دی اوس تعلیم کې موزه لګیا دی. هغوی ته بیا څنګه پته ولګېدل هغوی سره ستاسو رابطه وشوه که هغوی در سره و که خبر شو؟ بالکل هغوی خو نن سبا ښه ته میډیا دغه دی خو एकदम هغوی بیا ټلیفون نه رابطه بلکې هر یو تر سره هر یو کزن سره ټول سره خپله رابطې کړي دي که نه ټایم په ټایم ټول سره بیا رابطې کول چې څنګه چل دی نو هغوی بیا په هغه ټایم څخه خبر شو. هغوی خو یو په مسافرتیا کې دي یو د پلار د مرګ داسې اچانک خبره یې واورېده په څه طریقې سره مو هغوی د لاسه کړل او څنګه هم پاتې کړل چې مه راځئ؟ نو زمونږ د هغوی الحمدلله شکر دی داسې یو سیټ اپ و چې هغه د هغه اولاد و خو وسه داسې مونږ مینه ورکړو چې زمونږ اولاد و نو هغه شکر دی هلکان پوه هم دي سختي خو وي یو سړی خپل ځان نشي کولی ځان د لاسه نشي ورکړو بله پسې د لاسه ورکړي خو الله پاک غفور رحیم دی چې څنګه یې درد وشو نو الله پاک وایي هغه غم درد به زه در نه کړم چې ته کوم زغملی نه شي د شکر د الله نه راضي یو چې هغوی په هغې طریقې سره د لاسه کړه او هغوی شکر دی چې ومنو د لاسه هم دي الحمدلله زمونږ خبرې صحا په ها دي. سجاد خو تا سره داسې خبره کړې نه وه دې نه پهله چې یاره چا سره څه تنازع یا څه دوی پسې پهله ورپسې څوک شوي د محسوس کړي؟ بالکل هم نه بلکې همدا چې مونږ به چې یو سټپ نیم اخیستو یا خو دې خبره نو مونږ ته یې باقاعده دا ویل چې لکه کلی وطن دی که نه بعض ټایم به خلک واده خاده کې څه ناسه دا کوي چې ګورې نه پښتون څه کوي چې زما نامه ونه شم داسې یو سټپ درنه غلط اوچت نه شي بلکې ایوانیس هم نو که لږ هم داسې څه ډاوټ وي څه خبره وي نو مونږ به چا خبره هغه نامعلوم کې نه کولو. سجاد خو د پښتخرې تاڼه چې کوم ده د هغې د DRC ممبر هم و که نه تقریبا 24 غنټې کېدو والا دي پولیسو څه پورې څه کړي دي مطمئن یې؟ د پولیس نه خو جی به زه به دا وایم فلحال چې دغه شپې نه والې چې کوم پولیس موږ سم منډه ووایم که هغه زموږ ایس پي کین صاحب دی که هغه زموږ ډي ایس پي عمر صاحب دی که هغه زموږ ایس پي افتخار صاحب دی که هغوی دا ځوانان دي اوس هم موږ ته دلته ولاړ دي نو هغوی چې کومه مرسته کومه منډه موږ څه وکړه نو زه وایم چې هغه پولیس په نامه یو داغ و چې یاره پولیس دا نه کوي دا نه کوي دا نه کوي نو زه وایم چې ما چې دا کوم هر څه ولیدل
نو زه هم چې د هغې په مخ باندې دا یو څپېړه ده چې پولیس زما د هسپتال نه والي کور نه والي دیرې ته دیرې قبر کنیستلو پورې بیا دلته نه جنازه په خپله وړل شیشو په خپله اوږه ورکړې ده ځوانانو په خپله اوږه ورکړې ده بیا هلته قبر کې کار کول نو زه یم چې هر یو دې پورې چې هغه هم سپارلو سجاد چې کوم دی هغه هم سپارلو نو زه یم چې د هغې پولیس څنګه شکریه ادا کړم زه یم چې کمه ده څه تسلي درکړې ده یا د دې ریکارډینګ میکارډینګ ورته څه ملو شوی دی د کیمرو بس خو د هغې خپل یو دغه پروسس دی نو هغې باره کې زموږ مشران شته دي ورسره خبرې کوي زموږ خو لا بس د هغه هم کې لګیا یو دوا ته ناست صدر صاحب لږ خپل تاسو تعارف هم وکړې او زما سره ډېر وخت پس ملاقات وشو که نه نو خپل تعارف هم وکړې او سجاد خان سره ستاسو خو ورورولي دوستانه هم په خپل ځای وه او کم تنظیم کې تاسو یو ځای وی بسم الله الرحمن الرحیم سجاد خلیل چې کوم دی هغه زمونږ ډومبې د دې علاقې مشر مونږ واغشتو بیا چونکې هغه په پیپل پارټۍ کې ډېر زیات مخکې ښه کردار ادا کړی او علاقه کې د صلح صفایي او د جرګې دغه یو نوم نو هغه په دې ټول پېښور ماته منظم کړه نو هغه کې دا کوالټي وه نو بیا موږ د هغې نه پس مجبور شو په دې خبره چې موږ د ټولې پېښور مشر والو د هغې نه پس هغه بیا په د پېښور په مختلفو ضلعو کې زموږ دپاره کنیکټیویټي او لینکس برابرول او دې طریقې سره هغه مونږ بیا د ټولې صوبې چیف دا اوس اخره کې چې د 4 میاشتې به کېږي چې دا مونږ د ټولې صوبې چیف اغوښتی و متفقه طور باندې د ټولو ضلعو په مشوره باندې یو نر سړی بیا د هغې نه پس ډي آر سی کې هم دي د رهنمایۍ دپاره واغوښتو او ډي آر سی کې خو دا د پولیس هم ذمواري جوړېږي زمونږ خپله ذمواري جوړېږي د دې خپله ذمواري جوړېږي خو یو طریقې کار وي لکه چې کله مشران وي نو بیا د کشرانو ته ضرورت نشته چې کله مونږ شکست وخورو بیا که دې هر څه کوي به په څو پورې چې زمونږ د پښتونخوا قومي جرګې مشران دي ما د کشرانو ته ویلي دي او زمونږ تاسو خبر وکړه زمونږ چې هلته د دې کوم بچي دي نو هغه په 15 منټه کې دننه خبر شوي دي لکه ایون زه هسپتال ته لا رسېدلی نوم چې هغه خبر شوی دی هغه وجه دا وه چې هغه د قومي جرګې په پیج باندې دغه وخت کې اکټیو و او ډېرې ښکلې خبرې کېدې اچانک پکې د مرګ خبر راغی نو هغه غریب ډېر زیات اوتر شو په ژړا شو ما سره خبرې ترې وکړې بیا ما ورته حوصله ورکړه چې ته جاړې نو ستا خویندې ورونه د دې د حوصله بیا څوک ورکوي مور ته نو هغه ته بیا ما غټه حوصله ورکړه چې مونږ یو نو داسې وګڼه چې دا تا ټول مشران دي ترونه دي او دا ټولې صوبې مشران تا سره ناست دي دا نن هم چې تاسو ګورئ دا د قومي جرګې مشران ټول ورسره ناست دي او مونږ پرون پولیس ته چونکې دا ویلي دي اوس خو دا دوی دا نوی سیسټم واچولو په دې پېښور کې چې د هغې د وجې نه چې کوم غل دی یا کوم تښتېدو والا کس وي د هغې فوري طور باندې پته لګي او سی سی پی هم دا کلیم کوي چې سیف سټي پروجیکټ په بیس باندې چېرې مونږ 24 घंटो کې دننه سړي بحال کړي دي معلومات مم کړی دی پیدا کړي مونږ دي نو ما پرون هغې ته په دې بیس باندې ورکړه چې نمبر 1 دا د قومي جرګې او قومي جرګه څه داسې متنازع جرګه نه ده د عوامو د فلاح او بهبود لپاره او په سیستم کې د اصلاح لپاره کار کوي او د آئین یو بالادسته لاندې کار کوي کنه چې سپرمیسي د هغې لپاره نو دې د لحاظ سره چې کوم دی هغه څه داسې هم څه کرکټر نه و چې مطلب حکومت وایي چې دا زموږ دپاره ناپسندیده و دویمه دا دی چې هغه الریډي سرکار چې کوم دی په ډي آر سی کې اغوښتی و او ډي آر سی کې چې کوم سړی راځي نو هغه د سپیشل برانچ او د مختلفو ایجنسو نه کلیر سړی وي چې صفا کردار ول سړی دی او البته یو شیز دی چې د دې کوم زړه دښمنی و نو اخو د دې کلیر دا او پاغي باندې مدن 2-3 پیری تاسو کړی دی ماته یای کې 1% مسله نشته خو د ډي آر سی نور د فیصله وي یا بهر نه نور د کم خبره وي کاغه د دهشتګردۍ وي که دغه وي هغې دپاره مونږ حکومت او پولیس کوېشن کړی دی هغې ته مونږ ویلي دي چې یاره په 24 घंटो کې مونږ ته قاتل راکړي او په 3 ورځو کې مونږ ته دا ښیي چې یاره په دې کې کوم طبقه ملوث ده دا خبرې شوي تاسو ورسره اخري ځل ملاقات کله شوی یا څه خبرې اترې شوې زما خو د سره به ډیلی ملاقات کېدلو او د فیسبوک پړه خو به ډېر کېدو خو په دې اخرنۍ ورځ باندې ما دیګر لږ داسې زه دته غوسه وم ځکه چې د شپې نه مې دته یو میسج کړی او ماته جواب نه راکوله صرف اوکې سر به لیکلو نور دغه نو بیا ماته پته ولګېده چېرې دی په ډي آر سی کې نن ټول ورځ مصروف دی پرون د ډیوټي وه چې ډي آر سی کې دی تاڼه کې و فل ډی د تاڼه کې دی را کړی ده نو بیا ستړی راغلی دی دغه دعا به یې کړي او هغې نه پس بیا اخرنۍ چې کوم دی دا څنګه چې دوی وي چې 5:17 نو دکه راونډ اباوټ ما سره په موبایل کې دغه وخت چې چېرې ما ستا میسج ریډ کړی جواب در کوم نو به جواب یې بیا دا راکړه چې 40 منټ بعد د بیا ډېر څنګه تاسو وې کنه لکه مطلب ناظم هم پاتې دی د پیپلز پارټۍ سره هم تعلق په مختلف ډي آر سی کې تاسو سره په تنظیمونو کې دونه خدمت کو څه کېدی شي دا سړی رسول هم نه دی یاره جی یو خدا دی که نه چې زمونږ یوه بدقسمتي دا ده چې کومه دا د پښتنو د ټول نه ړومبې ده
او د ملک عموما دا چې کوم سړیم د وطن او دغه د وګړو د پاره د اصلاح د پاره او دغه د خیر د پاره اوچت شي او بیا په نرتوب اوچت شي او بیا د سې چې نه خرڅېدو ولا سړی دا پکې یو نو دا چې ډیر کسان مونږ لیدل چې هغه زموږ د مخ نه لري شو دا ته به مونږ خپل بدقسمتي وو یا چې سمته وي نو یو د څنګه خو فیصله چې کوم شي دي نو پولیس ته دا پکار دي چې هغه فیصلو باندې نظر وکړي چې را دا سه جرګه چې هغه د کروڑو یا د ډیر لوی سطح باندې نو پاغي کې دی موګوري د مونږه دی وخت په چام شک نشتا ځکه چې دا سړي دښمنی نشتا وا کلیر شوی دا او چې دښمنی کلیر شي نو آی کې چې کله یو سړی دراندازي کوي نو هغه د ما په خیال په میاش شپږو میاشتو کال کې دنه یو کار کوي نو دا یو کلونه تیر شو نو د ما په خیال هغه طرف ته د مونږه څه خبر نشتا سجاد خلیل سره چې کم دویم کس وجل شوی کنه منا نجی صاحب هغه تاسو ازما مشرور جی دې سره روزګار وکاو دی بس روډ سره به مناسو جرګو کې به جی ګرځېدو را ګرځېدو به باقي څه غلط عمل نه کوله جی او جی پورا دې ایج څومره دی جی 65 جی بچی څومره دي دا جی 3 دی جی هغه هم بدم بچی بار دي کدلته دي نه جی دلته یو بهار دی جی او دو دلته دی جی یو جنې د دوه لکان دی جی بهر چې کم دی دا غرات لوخ سره پروګرام نشته یاره جی شته دی جی اب ان شاء الله رو رسی جی هغه څنګه خبر شوی سوشل میډیا او نه جی سوشل میډیا نه خبر شوی جی تا منا نجی صاحب سره اخیری ځل سره ملاقات څه خبره تر جی زه دلته لالام ناستو رور مم ناستو ما ورته سکه ما تیر دلته بر جنازه دو یا غیله زو بیا راځو او بس بیا اطلاع راغی چې یاره بس دا رنګ لوبه ده او جی بس هغه کور کې یا تا ته داسې سویریو دغه ستنازه منازه نه وچا نه سم نه جی ټول مالت ته خوشاله و جی د علاقې مشر زمونږ جی او ډیر خدمت کولو جی دا ټول خلک پرونه راسي میسجونه چریدل کنه خلکو به وي دا منا نجی چې کم دی دا د سجاد تر دی دا څنګه خبره اصل کې جی سید خان لالا چو کنه الله دیو بخي ادي دا شانتیو کنه لکروریان جی دی دا شانتی رشتہ تیرا کړی دا او جی هغه زوی به سوې کل را روان اب ان شاء الله جی اسه دو تین دن کې برو رسی جی یو کې را بشي جی کرانو کو تونکو د وکوي چې کم تفصیل هغه تاسو وریدو ډېر دردناک پیښه ده یو داسې کس چې هغه ټول عمر د علاقې خدمت کړی دی بلکې دواړو کسان چې کوم وجل شوی دي د علاقې خدمت کړی دی او پتاڼې کې د پولیس سره په ډي ار سي کې چې کومونو مظاهره خبره ده چې د پولیس سره هم څنګ پسنګ او د عوامو سره هم څنګ پسنګ هغه خدمت کړی دی دا اوس د پولیس لپاره یو چیلنج هم دی یو امتحان هم دی چې یو داسې کس چې هغه خپل ټول عمر د خلکو خدمت ته وقف کړی و پتاڼې کې به خلکو له فیصلې کولې د پولیس کارونه آسان کړي نو ګورو چې اوس پولیس د قاتلان څومره ټیم کې گرفتاري